پاکستان په مقابله افغانستان دویم اوډی میچ ختمېدو نه پس په تاسو کتري بابر اعظم ډیر زیات غوسه و. څه ټیم چې میچ ختم سي عموما به دستور د دواړو ټیمانو کلاډیان یو بل سره لاس ملاوي. هغه لاس ملاولو دوران کې بابر اعظم ډیر زیات غوسه او ټولو کلاډیانو سره چې لاس ملاو کو په اخر کې محمد نبی له سګیله هم که تاسو به کتل کلیپ ډیر زیات وایرل شو. تصویران هم راغلي دغه سيناریو چې بابر اعظم ډیر زیات غوسه او محمد نبی له سووي. اوس دا څه واقعي شوی و د افغانستان کرکټ ټیم کلاډیانو سره بدتمیزي کړې و یا د پاکستان کرکټ ټیم کلاډیانو سره بدتمیزي کړې و. دا څه واقعي شوی و. سما نیوز د دې حواله سره یو ریپورت جاری کړی چې د سما نیوز غا ریپورت په تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم او بیا به تاسو هم ما سره خپل رائے په کمنټ کې شریکوي چې آیا دې کې څه حقیقت شته کنه. سما نیوز که د افغانستان ملګری زما دا ویډیو ګوري نو سما نیوز د پاکستان یو نیوز چینل دی چې کله چې تاسو ګورئ هم ځکه افغانستان ډېر ملګری په پاکستان کې هم جن کوي او د پاکستان چینل په افغانستان کې هم کته شي نو دا غټ انفارمیشن نه دی. سما نیوز د پاکستان یو نیوز چینل دی هغه یو ریپورت جاری کړی دی چې بابر اعظم زکه غوسه چې د فرید ملک د طرف بابر اعظم او امام الحق سره فرید ملک بدتمیزي کړې و. امام الحق او بابر اعظم سره فرید ملک بدتمیزي کړې و او داسې هم ویلو چې کنځلې ول کړو. نو بیا بابر اعظم ډیر زیات غوسه او بابر اعظم محمد نبی له ګیلو کا محمد نبی راشد خان هم را غوسه. راشد خان له هم وی چې دغه رنګ بابر اعظم مال داسې ګیلو کا چې فرید ملک د طرف موږ سره بدتمیزي شو. زما د ویډیو لګه مکمل غوړي. زما د ویډیو مقصد نفرتونه خورول نه دي خو ویډیو زکه تاسو سره شریکوم کې د چې امرګرو لپاره یو دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوی و چې د انشاء الله حقیقت سوچ بابر اعظم غوسه. نو تاسو په کمنټ کې ما سره رائے پېښ کول شي خو زه صرف د سما نیوز ریپورت در کوم جی. بیا محمد نبی او راشد خان فرید ملک راغوستل د بابر اعظم د ټول یو ځای ولاړو او فرید ملک د بابر اعظم د په مخ کې وای بیجته کړه هم د چستا سکار چې تا د سره بدتمیزي کوله یا دی ولا کنزل کول او بیا خبره ولا هم د په مخ کړي دی بیا ولې زدل تنه شابه په وباسه. نو بیا مطلب هغه غزینه تل هم دی او بیا د اغه نه پس د پاکستان کرکټ ټیم چې کم بورډ د پاکستان کرکټ بورډ هغه افغانستان کرکټ بورډ له هم داسې ویلي دي مطلب یو قسم لګیله ولا کړی دا چې د فرید ملک د طرف موږ سره داسې بدتمیزي شوی و. نو نن پرون د ایشیا کپ د پاره د افغانستان سکواډ اناونس کړل شو نو کې فرید ملک نشته. نو ډیر مرګري داسې وای چې د پاکستان کرکټ ټیم چې کومه ګیله کړي و افغانستان کرکټ بورډ له نو د اغه په وجه باندې فرید ملک ډراپ شوی دی. خو دې کې یو بل خبر در سره زیات کوم چې د پګیلو باندې یو کلاډي کې چې ګټس یو کلاډي کې چې مطلب سکیل وی یو کلاډي چې تکړه کلاډي وي نو هغه د نورو بورډونو په ګیلو باندې نه ډراپ کیږي. او بل دې کې د نوین الحق حواله سره هم مطلب مال هم ډیرو خلکو میسج وکي چې نوین الحق هم ویرات کوهلی سره خلا وهلي ونه د هغه په وجه باندې نوین الحق هم د ټیم نه بار شوی دی. دا بر افغانستان کرکټ ټیم چې څومره هم فینز دی له ګهرای سره پته وچون کې دی مال علم نشته خدا سي ځکه امپوسیبل ده. ګوره نوین الحق تاسو ګورئ دغه پرفارمنسز دنیا لخکاره دي. هغه یو خکې لاړی دی هغه یو ډیر خب بالینګ کوي یا هغه سره پیس هم شته هغه سره چینج اف پیس هم شته هغه یو ویریشن ور سره ډیر زیات دی هغه سره. نو کوس افغانستان کرکټ بورډ د ویرات کوهلی په جګړه باندې نوین الحق بار کوي نو د افغانستان کرکټ بورډ سره په خپل بد کوي. ځکه که زه یو مثال درکم لکه اوس پاکستان کرکټ ټیم کې ښه بیټسمین زه به فخر زمان مثال درکم چونکې فخر زمان جګړه والا لک نه دی. زه به د نسیم شاه مثال درکم. نسیم شاه که تاسو نن سبا ښه فارم کې د ښه بالینګ کوي ور سره بیټینګ هم کولی شي لږ ډېر. نو نسیم شاه که یو چا سره خوله ووایي نو بیا څه کوي پاکستان کرکټ بورډ به دغه خولې والو په وجه باندې یا د اپوزیشن ټیم د طرفې لکه اوس نسیم شاه سریلانکا کې یو کلاډي سره لیټ سپوز خوله وواله او سریلانکا کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ لګیلو که چې لکه نسیم شاه خو غواړي داسې چل کړی دی داسې نو کول پکار. نو پاکستان کرکټ بورډ به څه کوي نسیم شاه به ډراپ کوي نه جی نه به ډراپ کوي ولې به ډراپ کوي دا که نسیم شاه ډراپ کوي نو خپل تاوان په خپله کوي که نه. نو دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته چې د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې ګیله شوي و نو په دې وجه باندې فرید ملک ډراپ شو یا د ویرات کوهلی په جګړې په وجه باندې نوین الحق ډراپ شو. دې کې هېڅ قسم حقیقت ماله نه ښکاري ځکه چې یو کلاډي کې په ښه کلاډي وي سکلز وي پکې مطلب هغه تاله پته چې دا د ما میچ ویننګ پلیر دی نو هغه په یو شرط هغه په ډیر هم بدتمیزه شي نو هغه ټیم کې خپل ځای وي. ویرات کوهلی تاسو ګورئ د مخکې څومره جګړې کړي د خوله د بدتمیزي استرالیا سره انګلینډ سره نو ولې استرالیا او انګلینډ والا به انډیا له نه دغه کړي چې لکه ویرات کوهلی موږ سره بدتمیزي وکړي هسې خو دا خو په کرکټ کې راځي کرکټ له چې لکه مطلب که تاسو راشد خان وګورئ دا شاهین افریدي ډېر کلوز ملګری دی. فخر زمان سره ډېره ناسته پاسته کوي. حارث رؤف سره ډېره ناسته پاسته کوي خو چې کله دی ګراوند له کوشي نو بیا د خپل ملک د پاره جنګيږي بیا د هغه دوستانه
معنا شاله بیا خپل ملک د لپاره میچ ګټلی دی نو میچ ګټلو د پردی بیا هر حال کوشش کوي مطلب سلیجینګ هم راځي کوشش کوي چې مطلب یو بل دانه چې د مولا د دوستری نو زبدل داسې بال کوم چې د پیوټ نشي دا کرکټ کې نشته جی او بیا چې کله ته کرکټ لا بیا ته په خپل ملک ریپرزینټ کوي ته د افغانستان له طرف گیم کې یا د پاکستان له طرف گیم کې او ستا په دې باندې د پاکستان نوم لیکلي په سینه باندې ستا په سینه باندې د افغانستان نوم لیکلي نو بیا ته له دوستی نه ښکاري بیا ته صرف ورسره خپل ملک ښکاري او چې بیا څوک دغه رنګ کوي او د خپل ملک شرط یې چولي او د خپل ملک د پاره جنګيږي او هغه بیا دوستیانې پالي نو هغه بیا غداري کوي خپل ملک سره نو خیر داسې خو خبره نشته خو دا کم د سما نیوز ریپورټ هم تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کو نو د ویډیو کتلو زیاته مننه او کمنټ کې ما سره خپل رائے ضرور شریک کړئ ډیره زیاته مننه جی والسلام